حضرت مولانا نور حلیم صاحب ته چې هغه راشي او موږ او تاسو ته د قرآن او د سنت په رڼا کې بیان وکړي. مسلمان وي او نافذ بشریت وي دوران مستقبل به انشاءالله د اشاعت وي. کوم کسان چې بار ولاړ دي مهرباني وکړئ مجمع کې ټول کښېنئ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله داعيا إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أراد العلم فليثور القرآن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو حاضرینو علماء مسلمانانو رونو، د الله رب العالمین ډیر احسان دی په موږ او تاسو باندې
چې موږ او تاسو د قرآن په یو عظیم مجلس کې راجمع کړو او د کینولو توفیق را نصیب کو. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو دا ناستا ویل اوریدل دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي، چونکه دا د قرآن ابتدائی و عظیم مرکز وو او دے او انشاءاللہ تا قیام قیمت بوی، چونکہ ټول ذل المومن کے د دې زینا د قرآن آوازو تشویو او نن الحمدللہ دا سمر علماء چی خکاری او پا نظر رازی دا ټول د دې مرکز سمردا یا بالذات یا بالواسطہ او د سرپرست اعلی سے روحانی بچی دی. الحمدللہ زیب زیبانی د قرآن اغا چینه روانه ده کم باغ چې کرلې شویو اغا باغ نن الحمدللہ پټول ذل مومن کی خور دے. الله دی نورم خور کی، الله دی دا د قرآن باغونه همیشه د فارتا قیام قیمت سمسور لري. او الله رب العالمین دی دا مرکز عظیم د قرآن چې کوم مرکز دی الله رب العالمین دی بے اغشان آباد بلکې دا غین زیاد آباد کی. زما عزت مندو نهایت خوشحالی دا منگو تاسو پکی جمع شویو د قرآن عظیم الشان ختمون دی د مولانا احمد سے د سرپرست اعلی سے او د نور علماء مهنتون دی او داغی نتیجه دا الحمدللہ چې ماشومانو ختمونه د قرآن کړي دي منګ او تاسو بکی شریک یو. انشاءاللہ علماء برستا مشران بیانونه کوي، چونکه زمانه د علم په لحاظ د عمل په لحاظ د تقوا په لحاظ د للہیت او د اخلاص په لحاظ باندې دا ټول علما چې ناستی دا ټول زمانہ افضل او بهتر دي. چونکه د سرپرست به حکم او امر نو زبداغي مطابق لګي خبرې تاسو ته عرض کوم. زما عزت مندو منګ او تاسو د علماونا د قرآن فضیلتونه واوریدل چې قرآن نهایت قیمتي کتاب دی. منګ او تاسو د تبلیغ والا ورونو نه د قرآن فضیلتونه اورو، دومره ثواب دومره اجر دی. یقینی خبره ده، واقعي خبره ده چې د قرآن په یو یو حرف باندې لس نیکی ملاویږي، د قرآن په یو یو ټکی باندې لس لس نیکی ملاویږي. قرآن الله رب العالمین ته د قرب او د نزدېکت ذریعہ ده. دا ټول فضیلتونه قیمتونه ثوابونه اجرونه منګ او تاسو اورو او بشک حق او سچ دي. بلکې بیزاوی کی یو روایت دام دے چې یو سړی د قرآن مخ ته ګوري پاڼو ته ګوري په دې کتلو ملا الله رب العالمین اجر او ثواب ورکي. چې د محبت په نظر ورته ګوري د عقیدت په نظر ورته ګوري الله رب العالمین په دې کتلو اجر او ثواب ورکي. زما عزت مند ثوابونه د قرآن په خپل زیدي، اجرونه او قیمتونه د قرآن په خپل زیدي. خدا خبر یاد ساتي چې قرآن منګ له د کمی خبره دعوت را کوي. د قرآن کې منګ ته الله څه بیان کړی دي
د کمی خبری آواز را تکئی